بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. ملګرو زه یم ستاسو د اخلاص خادم الیاس سهارا. د اخلاص په پرده باندې به تاسو مختلف پروګرامونه ګورئ. نن سبا زمونږ د ستړي د مصروفیات به هم ګورئ، خو یو داسې پروګرام د اخلاص ادارې ته د واتساپ په سترګه زمونږ خویندو رالیږلی دی. هغه خویندې چې په یو کور کې 8 خویندې، په هغه کور کې 9 یتیمانان بچیان، 8 خویندې، 15 کسانو کورما، هیڅ ته ګټې وټې سامدن نشته، صرف یوه خور په 4,500 روپۍ نوکري کوي. هغه کور نه میسج راغلی دی، کومه خور چې روژه ماتي له ځان له بچم ګاونډ کې سوال کوي. هغه کور نه میسج راغلی دی، کومه خور چې د مانځه دپاره تیمم وهي. هغه کور نه میسج راغلی دی، کومه خور چې په 40 کې 39 نمبرې په فزیوتراپي کې علي BSc کې ښه پوزیشن اخلي، خو مخکې تعلیم جاری نه ساتي. ډېر درد دی په دې کور کې. ملګرو روژه ده او ما خو چې دا ویډیو وکته نو زما خو حالات ډېر زیات خراب کړه. خبرې به درسره وروسته کوم. د دې خپلو خویندو دا درد وګورئ، د دوی دا سخته وګورئ. اوس هم په معاشره کې داسې خلک پاتې شته چې هغوی د روژه ماتې دپاره د چم ګاونډ کې ځان له د چی د روټۍ ارزومند دي، غوښتنه کوي په چم ګاونډ کې چې روژه په څه ماته کړو، پېشمنې په څه ونیسو. وګورئ د خپلو خویندو هغه درد کوم چې د اخلاص ادارې ته هغوی رالیږلی دی. او کله چې موږ د دې انکوایري وکړه نو دا کمې خبرې چې د خویندو کړي دي نو دا واقعي چې صحیح دي. پروګرام وګورئ، بیا به ستاسو سره خپلې خبرې شیر کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ داسې اورېدلی دي چې یو اخلاص والا یو تنظیم دی، آرګنائزیشن دی، د غریبو خلکو نو مدد کوي، د یتیمانانو او د عاجزانانو خلکو. موږ هغوی ته دا عرض کوو چې راشي زموږ د ژوند د حالات وګوري چې په موږ کوم قسم سختي نه تېرېږي. زه په خپله د BSc سټوډنټ یم او ما BSc وکړه. دلته کې د 2 کالو پیسې چا منلې وي، هغوی په ما باندې BSc وکړه، 2nd ډیویژن ما واخیستو. د هغې نه بعد بیا زما وس نه کېدو، د یونیورسټۍ 24,000 روپۍ اډمیشن و. ما زموږ سره دومره پیسې نه وي چې د 1 ایئر دپاره چې کم پیزار لګي چې هغه موږ ځان له اخیستی وی. داسې د کالج کپړې، بک، پالپین، کتاب وغیره دا موږ سره نه و. په هغې وجه باندې زما نه تعلیم نیمګړی پاتې شو. موږ اخلاص والو ته دا عرض کوو چې زموږ هیلپ وکړي او زموږ مدد وکړي او راشي زموږ د ژوند دا حالات او دا سختي وګوري چې په موږ کمې سختي هم تېرېږي. داسې ورځ به راغله چې زه به کالج ته تلم نو چې په کومه ورځ به زما سره کرایه و نو زه به لاړم، او چې کرایه به نه و نو زه په هغې ورځ به زه د کالج نه پاتې شوم. نو په هغې وجه باندې بیا زموږ مارکس به زموږ نه خرابېده چې کم یو ټاپک پوه شو په هغې به بیا نه پوهېدو. او وس خو دغه شان په کور کې د 8 میاشتو نه ناست یو، د مزید هم د تعلیم وس نه کېږي چې موږ تعلیم وکړو. خو د اخلاص والا ارګنایزیشن ته موږ دا عرض کوو چې زموږ سره هیلپ وکړي او زموږ مدد وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه یو کونډه تور سره یم، په دې کور کې ناست یم، د 4 بچو سره محلي حالات مې هم د مور دلې خراب دي او 4 واړه بچي په ما ډنګ دي. بله ورځ مې زوی د چولو والا سره کار کوو، نو چولې ته چېرته ولیدلې وي نو هغه سړي واپس راوزغلو. د دې دپاره مې لیږلي وو چې په دې بازار کې ټکه پکه کوي چې تعلیم ته د ربړ محتاج دي، د پنسل محتاج دي، د کامپای محتاج دي. مور پلار مې هېڅ وس نه کېږي، دغه په ما بوج دي. بله ورځ داسې حالات په ما تېر شوي دي چې ما په نهاره روژه نیولې ده. بله ورځ داسې حالات په ما باندې تېر شوي دي چې زما د روزۍ هېڅ د رقم نه لګي. ما خپل واړه وګرځول په کلي کې، هغوی ما له روټۍ راټوله کړه او ترکاري راټوله کړه. زما هېڅ وس نه کېږي. زه دغه ته دا درخواست کوم تنظیم ته چې زما سره لاس امداد او خپل دغه وکړي هیلپ او را دې شي او زموږ دې په خپله حالات ویني. او ډېره عجزي او ډېره غریبي م ده او محلي حالات هم مې د مور دلې خراب دي او هم زما د بچو زما او ډېر بد او خراب ژوند او زندګي م ده. دقه زوی مې دی، دقه یو راشه، دا یو زوی مې دی. بله ورځ د چولو والا سره کار کوو، چولې ته توی شوې نو واپس یې راوزغلو. نو ما هم چړل، دی هم چړل چې خدای مونږ ولې داسې عاجزانان غریبانان یو. زمونږ دغه تنظیم ته دا درخواست دی زما د بچو زما سره هیلپ وکړي. لاچارا هم دی حصوں کے ہم درد نشتا خواران ټول بے سہارا دی
بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ چې دی مونږ اورېدلي دي چې اخلاص تنظیم والا چې دی دا د خلکو مدد کوي او د غریبو او د یتیمانانو مرسته کوي. نو اوس زمونږ چې دی د ضرورت مطابق چې دی او د ډېرې غټې ناچارۍ نه چې دی مونږ لکه دغه تهاریانو محتاج شو. که نه مونږ چې دی د وسه پورې چاته نه دې څه نه دي ویلي، خو د ډېر غریبۍ تنګ کړو او دې حالاتو ډېر مجبوره کړو. په دې وجه باندې چې دی مونږ مجبوره شو. مونږ دې تنظیم والته دا درخواست کوو، دا عرض کوو چې دوی زمونږ پوره مدد وکړي او زمونږ د کور او زمونږ د هر سره حالاتو دغه واري، که د اوبو مسله ده، که د تعلیم مسله ده، که د بیمارۍ مسله ده، که هر څه دي ټول زمونږ په کور دي. خیر د الله په دې سات شکر دی، خو بیا الله پاک چې دې تنظیم والا دومره دغه طاقت او دومره زور ورکړی، دام الله زمونږ د مهربانۍ دپاره کړي. دا تنظیم والا دې مهرباني وکړي، زمونږ د حالاتو نه دې ځان خبر کړي. زمونږ کر روجه ده، خس کې اوبه نشته، د کورونو کر واړولي 2 ټپکې اوبه ورکړي، 3 منه ورکوي، وایي دا په بجلۍ راخیږي. بله خبره دا ده چې وړه خورزمې ده یتیمه، هغې اوبه راوړي، هغه بوتل خوړلی دی، نو چې اوبه راوړي یا ډېره وګرځېږي یا چېرته راګېله شي، نو هغې له بیا تبه راځي. نو د هغې پرون ټوله ورځ تبه وه، نه دقه شان پرته وه، نه د ډاکټر څه دغه هېڅ هم نه و، دقه شانتې کې په غاښ هم دړو، لکه بیخي داسې وه چې تبه یې ډېره وخته. نو بیا هم یو ډاکټر له ورسته، نو هغې په نسیا باندې دوایي ورکړه او لکه د هغې د غاښ مسله داسې وه چې د هغې غاښ چینجن و، د هغې وجې نه لکه دغه و او څه ول د دې دغه نه هم تبه راغلو، اوبه یې ډېرې راوړې وې، ستړي شوي وه. او بل دا چې زمونږ د تعلیم مونږ 9 خوریان یو او مشر رور هم یو هم نشتي، لکه په 10 خویاندو د پاسه مې رور شوی، نو 2 خویاندې مې لکه مخکې مړې دي، مونږ ټوټل 11 او یو وس په دې یو وس مړه ده، نو 9 ژوندی یو. نو دا یوه چې ده دا لکه وس مړه ده او دا 2 چېرته ما هم نه دي لیدلي چې مړې دي، خو دا رور مې وړوکی دی. رور مې د 9 خویاندې یو، رور چې مې دی دا د 8 خویاندو نه کشر دی، د یوې نه صرف مشر دی او هغه وړوکی دی. سبق وایي مونږ پې لکه د یو را کړي بل را کړي، کله پاپړ خرڅ کړي، په کلاس کې پټي میوې خرڅوم، وړو ته مینتونه کوم راشئ چې ټیوشن درته وکړم، زه به داسې به م شئ، داسې به شئ، پوزیشن به والئ. دا په یو په بل پسې ګرځو. هغو چا 100 روپۍ میاشت را کړي، چا 200 میاشت را کړي، څوک پیسې هم دومره نه ورکوي. په هغې باندې په رور او ځان تعلیم کوو. مونږ 2 خویاندې یو، کالج ته ځو، زمونږ 80 روپۍ ورځ زما لګي، 80 د هغې د میاشتې زمونږ 1300 روپۍ د ګاډي پیس لګي. مونږ چې کالج ته ځو نو مونږ د ډیپټۍ په ګاډي کې نه ځو، په دې وجه نه ځو که زمونږ سر چېرته که د ګاډي پیسې را سره پیس را سره نه وي، بیا چې زمونږ نه غواړي زمونږ سر پیس نه وي په موقع باندې، ګاډي والا بیا ناکام نه کوي. نو مونږ وایي چې که زمونږ سر ټیکټ یې مونږ به ځو، که ټیکټ را سر نه وي مونږ به نه ځو. نو چې په کومه ورځ به زمونږ سر ټیکټ و مونږ به تلو، چې کومه ورځ به را سر نه و مونږ به نه تلو. په دې وجه به زمونږ د دنیا سبق وویلی شو. زمونږ ساینس سبجیکټ چې په یو ټاپک پوهه نه شوي، په بل باندې به نه پوهېږي. د 3rd year په د 1st year او د 3rd year په بکس پوهه نه شوي، په کورس باندې پوهه نه شوي، د 4th year او د 2nd year په هغې به بالکل نه پوهېږي. په دې وجه زمونږ نه تعلیم هر څه خراب شو. 2 کاله زما ضایع شو. ما په 2013 او 12-13 کې ما 10م کړی دی، اوس دا دی زه په 3rd year کې یم. ولې د تعلیم د غریبۍ د وجې نه زما تعلیم 2 کاله زما ضایع شوي دي. اوس مې په خیبر انسټیټیوټ کې اډمیشن کړی و. دا زما منتھلی ټیسټ دی، په دې کې زما 49 نمبرې دي، 39 نمبرې مې دي په 40 کې. دا مې د کالج کارت دی، په دې کې چې دی زما 1st پوزیشن و په کلاس کې. خو بیا زمونږ چې کم چې دغه اډمیشن کېدو د فیکلټۍ هغه او د کم چې د کلاس اډمیشن او د کالج هغه او د بکونو خرچ او دا هر څه په ما ډېر شو، میدا بل لګي. نو ما ته چا ویلي وایي زه به یې مونږ به یې وکړو، خو هغې کسانو بیا مونږ له ونه کړو، خو هغو لکه بیا غږ ونه کړو. ما ورته ویلی نه شو، ما له حیا راتله، ځکه چې زه خو هغو خو څه په ما باندې ملامته نه و. نو ما ورته ونه وی، هغو په خپله غږ ونه کړو. نو په دغې وجه زما دغه چې دی دا زما 6 میاشتې ضایع شوې، یو سمیسټر لکه ما اډمیشن ونه کړو. زما خورزه ده یتیمه ده، هغه چې ده نو ټوله ورځ اوبه نه وي، اوبه یې راوړې نو ستړي شوي هم وه او بیا یې د غاښ یې چینجن دی د ډېر وخت نه. هر څو ورځې پس چېرته کې ماشومه ده نه پوهېږي، خواږه وخوري، سخت څیز وخوري، یخ څیز وخوري، نو په هغې غاښ باندې دړ راشي. نو هغه دومره پرون هغې دومره وجړله چې د هغې ما ورسره هم وجړل. دغه شان پرته وه، چا ډاکټر له لکه د پیسې نه وي نو بیا ولګېد. ما دې کلي کې ډاکټر له ورویسته، نو هغې نه مې په نسیا دوایي راواغسته.
نو هغې سره هم څه ګزاره ونه کړه. ډاکټر وی بیا هم ښه نه شوه. نو ډاکټر وی چې دا چېرته بوځئ هسپتال ته چې دې دغه وکړي دا غاښ دې لرې کړي. نو زموږ سره دومره پیسې نشته چې هغې له موږ دا غاښ لرې کړو. هغه د غاښ نه ډېره زیاته بې حاله ده. په هر هفته کې په تقریبا چې چېرته یخ ګرم څه څیز وخوري هغه ول نه یې ښه هغه ماشومه ده نه پوهېږي. په سارا څه وخوري نو پاکې غاښ یې واپس دړ راځي او غاښ یې چنجن دی او لکه په مخه پې دړي کله وپړسېږي. خور هم راکړ کونډه ناسته ده د هغې سره 4 زامن دي او هغه چې دی د هغې په مخه یو زوی سینه خرابه ده او نه ټیک کېږي لکه الرجي شانې ده او بل زوی چې دی هغه هم کمزوری دی او نه د سکول د پیسې د پنسل پیسې ورسره نه د کاپۍ ورسره نه چې سرکاري سکول ته ولېږو خو چې استادان ورته وایي کاپي پنسل چې نه ورسره د کلاس نه راوباسي چې کور ته راشي د سکول نه له تورې شوي دي وایي نه زه وایي کاپي را سره نشتي وایي پنسل را سره نشتي وایي استادان هم نه پرېږدي او بل دا چې هېڅ څه دغه اسری هم نشته دغه شان ناسته ده. یوه خور مې مړه شوه د هغې هم 7 بچي دي 3 زمونږ کړ دي ځینې په خپل ترونو سره دي خو بیا هم زیات زمونږ کړی د هغو هم هېڅ اسره نشته غریبانان دي. 3 بچي بالکل مکمل داسې زمونږ کړ دي چې لکه بالکل زمونږ لکه دلته کې دي بس مونږ د هغې پرورش ارسه کوو. یو چې دی هغې باندې لکه جټکي بیمار دی او دغه دی د هغې د وجې نه چې دی خور مې لکه د میاشتې هغې د 10,000 روپو دوایي لګي د هغې د دماغو بیماري د دماغ یې واړه دي معذوره دی. اخلاص تنظیم والته زمونږ دا درخواست دی چې مونږ نه د اوبو څه دغه وکړي زمونږ واړه ډېر د لرې نه په دې ګرمۍ کې اوبه راوړي په دې لارو کې خشکې لارې دي ماران پکې هر څه پکې غرمۍ او نن سبا خو حالات هم داسې خراب راوتي چې واړه څوک د ګرمۍ بهر ته نشي ویستی کور کې راکړ د مونځ او دسو بنئ. زمونږ دلته یو ګاونډي دی هغه وایي چې کوی دی وایي چې ځان له پیپ او تار او موټر والی یو 15,000 روپۍ خرچه پې راځي نو دا وایي چې دا ځان تاسو دا کوئ نو اوبه به درله مونږ درکو خیر دی. نو زمونږ دومره وس نه کېږي چې زمونږ د روزۍ درک نه لګي نو مونږ 10-15,000 روپۍ مونږ چې وې مونږ به پې د خپل مور له علاج کړی مور هم ناجوړه د پالج والی پلار هم د پالج بیمار دی په کور کې هم هېڅ څه د غم نشتي لکه بس د الله په اسره ناست یو خو د اوبه چې دي لکه پیپ زمونږ د دقې وجې نه د پیسو د لاسه زمونږ اوبو سبب نه کېږي. اوبه زمونږ په کور کې د اوبو استعمال داسې دی لکه اوړی ژمې داسې نه چې په ژمې کې راکړو اوبه اوړی ژمې زمونږ د اوبو استعمال داسې دی لکه تو به وایې چې بس دا د زیتون تیل دی بس لږ لګې چې مونځ کوو بس هسې په اوبو مټ او مخ لاس غوړه او بس. ښه ملګرو تاسو به پروګرام کتلی وي کله کله سوچ کومه چې دا یو نیم کورنۍ که په دنیا باندې د هغه باندې یو انبار لګېدلی وي د امتحانونو خو بل طرف ته خوش قسمته هم ډېر زیات دي چې د دوی سره به ورځ د آخرت د څه شي حساب کتاب کېږي علاوه د دوی د خپل منځ او دس نه ولې چې په ژوند کې خو داسې څه شته نه چې د هغوی د حساب کتاب ورکړي. یوه خور د 4 بچو سره کونډه بله خور باق رسېدلې 3 یتیمانان بچیان په دې خویندو باندې بوج هغه خویندې چې د هغې چت لاندې ژوند تېروي چې چت خو پردی دی خو نه پې پرده شته نه پې دروازه شته نه یې داسې څه امن شته اوبه وایي څومره د لرې نه راوړي په تکلیفاتو باندې چې اودس چاردام هم نشو کولی هغه هم زموږ ډېر د سختو سره دی. هغه خور جاړي فریاد کوي چې زما نه تعلیم ولې پاتې شو پوزیشن دی یو خور پسټ پوزیشن اخلي تعلیم دی د هغې نه پاتې کېږي. یو خور د نوکرۍ دپاره ارزومنده ده چې BSc پاس ته په ښو نمبرو باندې 15 کسان کوړمه څومره درد دی په دې معاشره کې څومره سخته ده په دې کور باندې ویم زه خو په دې کور کې چې دا کومه خور د دې کور مشري کوي ځکه چې مور او پلار دواړه د فالج مریضان زه خو د دغې خور د زړه طاهریان یم د دې د زړه د کتو دی چې څومره سختي او دا برداشت کوي څنګه به د لږ عمر کې. ملګرو د زیات نه زیات مرستې دې خویندو سره وکړئ زیات نه زیات مرستې دې خویندو سره وکړئ ځکه چې دومره درد ویډیوګانې موږ له په واټساپ ډېرې زیاتې راځي خو په دې کې چې کم درد دی نو ډېره ګرانه ده کتل یې تاسو به هم ډېره سخته تېره کړې وي. د اخلاص اواز جوړ شئ ملګرو اخلاص د داسې بې اثرې خویندو اواز دی او دی راته وویلې چې وروره په معاشره کې داسې ویډیوګانې هسې نه چې موږ له څوک پیغور را نه کړي کله چې د خور سره خبرې کېدې وایي هسې نه چې موږ له څوک پیغور را نه کړي نو که یو سړی پیغور له بد دی داسې خور له پیغور ورکوي نو هغه دې تپوسو کې د داسې خویندو چې خورۍ ستا روژې څنګه دي ستا روژه ماتې څنګه دي ستا پېشمني څنګه دي آیا روژه دې په نهره نیولې او که په مړه دې تپوس له پکار ده چې موږ او تاسو ډېر زیات ملني شو ولې
د دې خور وینا ده، وایي روژه ماتې پرونی روژه مونږ په نهره نیولې ده، زه به ورځ د آخرت څه جواب ورکوم د دې خور په هکله؟ او د اخلاص دا ټوله اداره به په کومه هکله جواب ورکوي؟ مونږ ټول به په دې باندې بندیوان یو. ولې؟ چې ورځ د آخرت شته، د حساب کتاب زګۍ شته. الله تعالی دې مونږ په دغه حساب کتاب کې پاس کړي، ځکه چې الله تعالی خو خپل حق بخي، خو د داسې خویندو حق شاید کم او تا ته وبخي. د داسې خویندو حق بخل ډېره زیاته ګرانه ده. ملګرو د اخلاص اواز جوړ شئ. او روژه ده، ما چې څومره تکلیف تیر کو د دې ویډیو د کتلو سره، تاسو به هم ډېر تکلیف تیر کړی وي. ډېر معذرت غواړم، خو د داسې خویندو اواز جوړ شئ. زیاتې نه زیاتې مرستې د اخلاص په پرده باندې د خویندو سره وکړئ. د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. ستاسو ژوند ډېر قیمتي دی، ځکه چې ستاسو په ژوند په شا باندې داسې خویندو ته یو احساس، یو امید میلاو شوی دی چې او زمونږ داسې غیرتمند وروڼه شته چې زموږ سره به ودرېږي. د الله په امان، ستاسو ورور الیاس سهارا.